قرآن کریم چې شپږ هغه آیتونه چې هغو آیاتو ته آیت شفا ویلی کېږي. نن دې په باره چې دا بیان در سره کوم. زما خو ټول مسلمانان ورونو اول ټول مسلمانو ته دا گزارش ده چې دا ویډیو په توجه سره وارو او بیا یې مخ ته شیر کړو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. زما خو ټول مسلمانان ورونو آیت شفا قرآن کریم چې په کومو کومو ځایو باندې دي په کومو کومو صورتو باندې دي نو به زه نن تاسو سره انشاءالله په د سکرین باندې ښکاروم. ټولو مسلمانو ته گزارش ته چې دا آیت شفا چې کوم دي دا ولیکو خپلو کورو چې یې چیړدو دې سره ترجمه لیکلې ده او صورت نامو سره لیکلی ده. نو دا چې کله تاسو کور چې بیمار کیږي الله دې موږ ټول مسلمان له بیماری نه بچ کړي. هرې بیماری پاره دا آیات شفا چې کوم دي نو دا هرې بیماری پاره شفا ورکوونکي دي. الله کریم به د دو په ذریعه باندې هرې بیماری والته شفا ورکړي. یو بزرګ په کتاب شي لیکي فرمایي چې ما یو بچای بیمار سلای فرمایي چې داسې بیمار سلای چې ما هر قسم علاج ور باندې وکړای په علاج ور باندې ستړی سلو هر حکیم سره ما چې کومه دا رافته وکړه هر حکیم ته ما خپل بچای ورستای هر حکیم نه ما خپل بچی علاج وکړه خو د ما بچی علاج و نسلای. فرمایي زه ډېر زیاته پریشان سلو خفه سلو او ډېر محروم سلو چې د ما بچی علاج دینا بعده نسی کېدای. فرمایي ما د صرف او صرف الله اله پیدا سلا الله اله مې واش یا الله که ته چیرې شکیا که ته چیرې مولای کریم شفا ورکیا ما دینا بعد بالکل او که امید نستا اله مې مړه ده یا الله صرف تا رضا مې ده صرف تا اله مې نیولې ده مولا که ته چیرې شفا ورکیا. فرمایي چې په دغه سوچ چې په دغه پریشانی چې زه کله شپې ودسلو ما په شپې چې خوب کتلی چې ما ته خوب چې د دوو جنو سردار صلی الله علیه وسلم په خوب چې رالی محبوب کریم صلی الله علیه وسلم ما ته زیارت ملاو سه. فرمایي ما چې کله نبی کریم علیه السلام په زیارت چې وکتلی ما یې زیارت وکړی نو ما نبی علیه السلام ته دا ګیله وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ټیم راسې ما بچای بیمار ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه هر قسم علاج باندې ور باندې ستړی سلو هر قسم حاکم ته مې ما خپل بچای ور وستای خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه علاج نه کېږي څه شفا ورته نه نصیب کېږي. نو فرمایي چې ما ته حضور نبی کریم علیه السلام وفرمایل شاید الله بنده چې په کوم شي چې د تا بچی شفا الله کریم لیکلی ده په کوم شي چې د تا بچی شفا پرته ده ته هغه ځای ته نه یې ورغلی دې له وجې نه تا بچای چې کومه ده شفا نه موندی. وایي ما عرض وکړه چې یا رسول الله کوم داسې شاید چې ما بچی شفا ده بچې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته رشو. فرمایي ما ته نبی کریم علیه السلام پر ټول قرآن کریم چې شپږ ځایو چې شپږ آیتونه روښول چې دا آیتونه په خپل بچي باندې دم کا نو انشاءالله الله پاک پتا بچی ته شفا ورکړي. فرمایي چې زه کله صبور شکسلو ما هغه آیتونه چې ما ته نبی علیه السلام خوب تیر شولی وو هغه ما په خپل بچی باندې تلاوت کړو او دم مې ورته وکړی. فرمایي چې الله کریم ما بچای داسې بالکل روغ موټ کړای جوړ کړای چې داسې معلومې ده چې دا ما بچی بالکل بیماری چیرې تېره کړي ني داسې جوړ کړای. نو زما خو مسلمانان ورونو هغه آیت شفا هغه شپږ آیتونه
دلته تاسو سره په سکرین باندې کتای سو په سکرین تر تولاړ دی دا خپل کورو چې ولیکو خپل کورو چې محفوظ کو چې کله الله دې نو کې چاته بیماری لګیږي تاسو بچیان دي بچی دي بیماران کیږي نو دا آیا د شفا او توایو او دمو تکو نو ان شاء الله الله پاک با د دې آیا د شفا په برکت سره تاسو بچیانو ته شفا ورکړي الله کریم دې مشتاق قران کریم باندې عمل کولو توفیق نصیب کی وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمين.